حدیث ندا فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس پس زلاړما وردن نشوما مالک ابن اوس باندې فسألته عن ذلك الحديث ما داغنه دی حدیث باره کې تپوسو کو فقال ما مالک ویلی بینما انا جالس فی اهلی دا مالک وای زه په خپل کور کې د خپل بچو سره ناستم حين متع النهار کله چې دا ورځ ګرمه شو راپورته شوه اذا رسول عمر بن الخطاب یاتینی استاذ د عمر زوی الخطاب خلیفہ زما تراغه فقال اجب امیر المؤمنین وی ما ته ویل چې د امیر المؤمنین خبره تحت حکم دی راشه خبره ومنه داغه فانطلقت معه زه داغه استاذ سره یو ځای لاړم حتى ادخل على عمر وعمر باندې وردن نشو فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسارة من أدم ناسا پا خلیفہ د مسلمانانو ناستو پا رمالو دغرا چې کوم دی سریرین پا آغا کټ باندې چې آغا د کجورو د پاڼو نه پړی غختې شوي او په هغې باندې اودلی شوی رمالو سریرین نو هغه داسې پټي پټي لا پوزکی ورته ووایه پوزکی په شان دی لیس بینه و بینه فراش د دې کټ او د ده په منځ کې ټولۍ مولۍ نه وه متکئون علی وساطن او خلیفہ تکیا وهلی و په یو بالښ باندې من ادم چې هغه د سرمنې نه سازو یعنې دا اورې سرمن وه وسلمت علیه ما په خلیفہ باندې سلام ووایو ثم جلست بیا کېناستم فقال یا مالو دا مخفف دی د یا مالکون یا مالو اے مالکا انه قدم علینا من قومک اهل ابیات یقینا راغلی دی ماتا ستا د قوم نه اے مالک ستا د قوم نه خاوندان د بعضې کورونو و امرت فیهم برسخ ما حکم کړی دی په هغې کې د څه معمولي غوندې ورکړه چې هلکه دوی له د بیت المال نه څه ورکوي نو ته مې دې دپاره راوغوښتې چې فقبضه دغه سامان ته قبض کا فاقسمه بینهم د خپل قوم په دې خلکو کې تقسیم کا فقلت یا امیر المؤمنین مالک ورته وایي وی ما ورته ویل چې د مسلمانانو مشره لو امرت به غیري که چېرې دا حکم د دې تقسیم باندې د تقسیم او د قبض دا حکم وکې بل چاته زمانه علاوه نو دا به ډېر ښه نو قال خلیفه راته وویل چې نه مړه داسې مه کوه فاقبضه ایها المرء تی قبض کا اے سړیا وبینما انا جالس عنده دا خبرې زما او د عمر مینځ کې وشوې او زه لا د هغه سره ناست یم اذ اتاه حاجبه یرفع چې عمر ته خپله دروانچي راغی چې د هغه نوم یرفع هغه راغی فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن ابي وقاص عمر ته وایي چې ستا شوق شته دی په ملاقات د عثمان او د عبدالرحمن بن عوف او د زبیر او د سعد بن ابي وقاص کې څلور اکابرین راغلي دي او ستا نه اجازت غواړي ته ورته اجازت کوې یستأذنونک قال نعم او فأذن لهم اجازت ورته وکړه فدخلوا دا څلور اکابرین را دننه شو وسلموا وجلسوا ټولو سلام ووایه او کېناستل ثم جلسا یرفع یسیرا بیا دروانچی او څوکیدار یو ساعت ناسته ثم قال بیا راغی هل لك فی علی و عثمان خلیفہ شوق د شترې په ملاقات د علي او د عباس کې راغلي و بار وار کې ولاړ دي
قال نعم. عمر ویل او فأذن لهما یا دوارو توقع فدخلا دوار رادن نشو پا سلما سلامو آئی دوارو پا جلسا دوارا کین اصل. فقال عباس یا امیر المومنین اقضی بینی و بین هذا. عباس یا غصه ده ورطوئی خلیفہ زما او د په مینس کې نومینالي د په مینس کې فیصله وکړه بیني و بین هذا وهما يختصمان فيما افاء الله على رسوله. لا خبر سوا دا ترا او وراره پیږي دا دواړه په جګړه شوي وو په هغه مال کې چې الله غنیمت کړو په خپل رسول باندې من مال بني نذیر د مال د بني نذیرونه دا بني نذیر مال په صلح کې ملاو شوی او چې په صلح کې کوم مال ملاو شي دا به ټول خلیفه ته حواله کیږي دې کې د غانمینو حصه نه. وقال الرهط وویلې هغه ډلې د عثمان دا څلور ونه کابرین وویلې واصحابو داغه مرګرو یا امیر المؤمنین اے دا مسلمانانو امیره اقضی بینهما د دې تر او رامینس کې فیصله وکړه و ارح احدهما من الاخر او راحت ورکه یو له د بلنه دی خو یو بل ته په مری کې لاسونه چوري جګړې کوي. فقال عمر تعیدکم حضرت عمر ورته وایي لږه دا تعیدو لږه آرام وکړه او بیا یې وویلې چې انشدکم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض زه تاسو له په الله باندې قسم در کوم هغه الله چې اسمان یې ودرولې او ځمکې یې ودرولې دا هل تعلمونه دې څلورو مکابرین ته وایي تاسو پوهیږئ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی اسلام دا خبره په خپل ژوند کې کړې وه چې لا نورثو ما ترکنا صدقه چې موږ جماعت د پیغمبرانو وراثت نه وړی کېږي او موږ چې سپریدو دا خیرات دي د عام امت لپاره. او یرید رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عبارت نه د حضرت عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مراد. قال الرهط وویلې ډلې د عثمان قد قال ذلك جی دا خبره پیغمبر کړې ده. فاقبل عمر على علي و عباس بیا حضرت عمر متوجه شو علي او عثمان ته. فقال ورته وی انشدکما بالله تاسو دواړو په خدای قسم در کوم هل تعلمانی تاسو دواړه پوهیږئ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد قال ذلك نبی علیہ السلام دا خبره فرمایلې وه چې موږ جماعت د پیغمبرانو نه وراثت نه وړی کېږي موږ چې سپریدو یا د عام امت خیرات دي. قال قد قال ذلك دې دواړو ویلې تر وراره چې یقینا پیغمبر دا خبره کړې موږ ته معلومه ده. قال عمر ورته وایي فإني أحدثكم عن هذا الأمر زه تاسو دې خبرې نه پوره کیسه کوم پوره حقیقت درته ږم مخې ته. ان الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء یقینا خاص کړي الله خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په دې غنیمت کې په یو څیز سره لم يعطه احدا غیره چې یو شی د دې نه چاته نه دی ورکړی چې سړي ویلي دا زما د رسول دی بس تاسو پکې کار دی. قانون دا دی چې کم ملک دغه چې کم دی دغه په صلح کې فتح شي نو د هغې چې څه غنیمت راځي هغې ته فی وایي هغې ته غنیمت نه وایي دا د الله او د رسولي. او ثم قرأ بیا د آیات ولسته وما افاء الله على رسوله هغه چې فی کړی دی او غنیمت کړی الله په خپل پیغمبر باندې منهم د دې بني نذیرونه فما اوجبتم علیه من خیل
نه دې ځغلولي تاسو په دې باندې اسونه ولا رکاب او نوخان، دې باندې خو تاسو جنګ نه دی کړی. ولکن الله یسلط رسله، لیکن الله پاک مانا غلبه ورکوي او مسلط کوي خپل پیغمبران علی من یشاء، پاک چې د الله خوښه شي. والله علی کل شیء قدیر، الله په هر سره قدرت خاوند. فکانت هذه خالصة رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا مال د بني نذیر خالص د پیغمبر اسلام. خو بیا حضرت عمر وی والله ما احتازها دونکم، والله مې قسمی چې نه دی راټول کړی دی مال لره دی خواست تاسو نه ګینې داسې ورکړی هغه الله ټول دی، خو هغه ټول نه دی خوړلی په خپله، هغه پکې خپله رشته دار څنګه چې قرآن وایي هغه پکې پاللی دي. او ولا استعصر بها علیکم، نه ځان غوره کړی دی په دغې باندې. قد اعطاکموه، تاسو لیدا درکړی دی. وبثها فیکم، و په تاسو کې خور کړی دا مال. حتی بقیه منها هذا المال، حتی چې دا عیسیت پاتې شوې ده. فکان رسول الله ينفق علی اهله، چې له دې نه به نبي علیه السلام خرچه کوله په خپلو بیبیانو. نفقة سنتهم، هغه نفقه د پوره کال، یعنی معنا دا ده چې کله به له دې پیداوار راغی نو رسول الله به هرې بیبي ته د پوره کال خرچه ترې ورکړه، د پوره کال. دا حصه پاتې ده. نو بیا ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذا المال يأخذ ما بقي، چې څه به باقي پاتې شو فيجعله مجعل مال الله، ابه وګرځو په ځای د ګرځولو د مال د الله کې چې بیت المال دی، ابه بیت المال کې دننه کړه. او په بیت المال کې به پیسې کول، په هغې باندې به اسونه اخیستل، اوښان به اخیستل، په هغې باندې به تورې اخیستې، په هغې باندې به غشي اخیستل، په هغې باندې به زغرې اخیستې، د جهاد ساز و سامان به پرې اخیست. فعمل رسول الله صلی الله علیه وسلم بذلك حیاته، نبی علیہ السلام په دې عمل کو په خپل ژوند مبارک کې. انشدکم بالله، تاسو له په الله قسم در کوم. هل تعلمون ذلك، تاسو پرې پوهیږئ؟ ټول وایي قالوا نعم او جی. ثم قال لعلي وابي علي وعباس ته وایي انشدکم بالله، اعترا وراره تاسو دواړو له قسم در کوم په الله. هل تعلمان ذلك، تاسو پرې پوهیږئ؟ قال عمرو، دوی ویلاو. قال عمرو ثم توفى الله نبيه، بیا الله خپل پیغمبر وفات کو. فقال ابو بکر انا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو بکر را پاسید خلیفه شو، ویل زه ولی او نائب د رسول الله ما. فقبضها ابو بکر، دغه مال ابو بکر په خپل قبضه کې واګیس خلیفه و. وكنت انا ولی ابي بکر، نو دا هغه واګیسته په عمل فيها بما عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم، پای کې عمل کو ابو بکر په هغه عمل چې رسول الله وکاو. او والله يعلم، الله خو واقف دی چې انه دا ابو بکر په دې کې لصادق بار راشد تابع للحق، دا ابو بکر په دې کې رښتینی و، نیکی کوونکی و، درست لارې خپله کړې وه او تابع د حق په دې کې. ثم توفى الله ابا بکر، بیا الله ابو بکر وفات کو. فكنت انا ولي ابي بکر، بزه نائب شوما او ولی شوما د ابو بکر. فقبضتها سنتين، ما 2 کاله دا مال با په خپله قبضه کې وساته. من امارتي، زما د خلافت په اولنو 2 کالو کې. اعمل فيها بما عمل فيها رسول، ما په دې کې عمل کو په هغه طورز چې پیغمبر خدا کو، و بما عمل فيه ابو بکر، او په هغه طورز چې ابو بکر پکې عمل کو. والله يعلم، الله پوهیږي. انی فيها لصادق، زه په دې کې رښتینی، بار نیک، راشد هدایت مندون کې، تابع للحق ما. ثم جئتمانی، اے عباس او علی، بیا تاسو دواړه ما ته رالی. تکلمانی، ما سره دواړو خبرې وکړې. وکلمتکما واحده،
او خبره به ستاسو یو اتفاق کوم اوس کوم جګړه کړې یو بل سره یو بل نوم نه لای خو په هغه ورځو کې تاسو یو بل متفق وئ او یو موټی او یو لاس وئ نو تاسو ته ما خبره وکړه او وامرکما واحد او خبره م ستاسو یوه وه نو جئتني یا عباس ترى ما ته عباس یاد دي تسألني نصيبك من ابن اخيك چې تا مطالبه کوله د خپل برخې د خپل وراره نه جناب رسول الله زما وراره ما زما د هغه په وراثت کې حصه رسېدای تا داسې نه وویلي او وجاني هذا رابل راغی د علي يريد عليا چې دا مقصد د عمر علي دی يريد نصیب امراتی دی غواړي حصه د خپل ښځې د خپل پلار نه علي وایي چې زما د فاطمه الزهرا کومه برخه د پلار په مال کې کیا ما ته حواله کوي تاسو ته ویل دسي نو فقلت لكما ما تاسو دواړو ته وویلې ما تاسو دا تاسو دواړو ته دا خبره وکړه وقلت لكما چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایي لا نور ثم ترکنا صدقه نو فلما بدا لي کله چې ما ته دا خبره وځلېدله ان ادفعه الیکما چې تاسو دواړو ته حواله کړم د تصرف لپاره دوی مطالبه د ملکیت کوله چې موږ یې مالکان کا هغه انکار وکړو چې مالکان تاسو نه شئ البته تصرف ستاسو کې درکولی خو تاسو به تصرف کوئ او په هغه طریقه به تقسیم کوئ چې رسول الله کو بکر صدیق کو ما دوه کاله کو ان اتبعه الیکما کله چې ما ته دا په ډاګه شوه چې زه دغه مال تاسو دواړو ته حواله کړم نو قلتو ما تاسو دواړو ته وویل چې ان شئتما دفعتها الیکما که ستاسو د دواړو خوښه شي زه به دا مال تاسو دواړو له درکړم على ان علیکما عهد الله ومیثاقه په دې شرط چې په تاسو دواړو باندې به د الله وعده مضبوطه وي د دې خبرې چې لتعملان فيها بما عمل فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به دې کې کارکردګي هغه کوئ چې رسول الله کوله او بما عمل فيه ابوبکر او په هغې طریقه چې ابوبکر پکې کوله او بما عملت فيه او په هغه طریقه چې ما کوله مز ولیتها کله چې زه والي ساز شوی وم نو په قلتو ما تاسو تره وراره راته وویلي چې ادفعها الینا بذلک موږ ته په دغه شرط راکړه موږ ته په دغه شرط حواله کړه نو دفعتو ما تاسو په دغه شرط درکړه فانشدکم بالله تاسو له په الله قسم در کوم هل دفعتهما الیکما بذلک تاسو له دا قسم در کوم دواړو له چې ستاسو د الله په ذات قسمي تاسو له ما په دې شرط درکړی که نه قال الرهط نعم هغې مو ویل یا مشرانو چې جي موږ زموږ مخکې دا خبره شوې ده ثم اقبل علي و عباس بیا عمر متوجه شو علي ته و عباس په کاله دواړو ته وایي انشدکما بالله تاسو دواړو له په الله قسم در کوم هل دفعتها الیکما بذلک تاسو ته ما دا مال حواله کړی په دې شرط نه قال نعم ویل ډېر ټیک دی جي قال عمر ورته وایي ښه اوس سره راغلي اوس راغلي چې دا در باندې تقسیم کم او تا ته وکړه ستا شو دا د شو نو پتلته نو وایي قال پتلته مثاني مني قضاء غیر ذلك تاسو زما نه مطالبه کوئ د یو فیصلې بلې د دې نه علاوه والله الذي باذنه تقوم السماء والارض زما په خدای قسمي چې د هغه په اډر باندې اسمان او ځمکه ولاړ دي لا اقضي فيها قضاء غیر ذلك چې په دې کې زه فیصله نه کوم یو فیصله چې د دې نه علاوه وي فإن عجزتما عنه که دواړه دې ځمکې د دیکبال نه کمزوري شوي یئ نو فادفعاها الی ما ته وسپارئ تاسو دواړه بېغمه کړم فإني أکفیکما زه به ستاسو دواړو نه کافي شم تاسو بېغمه شئ او که نه یي نور په دې ګوتې نه وهئ دا حدیث سرته ورسېد باو دا الخمس من الدین نه به که خیر سبق وایي